بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زما خوږو عزتمندو مسلمانانو، زه تاسو ته نن هغه اعمال بیانوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې راځي. څوک دا اعمال لس کارونه او لس اعمال دا په خپل ژوند کې راولي، نو دا به د جنت ته د تلو ذریعه شي. نمبر 1، کم مسلمان چې اودس وکړي او د اودس نه پس اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، دا دعا وي، یعنی دا الله د وحدانیت اظهار کی او ورسره دا دعا وي. نو د دې دعا په ویلو سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فتحت له ثمانیة ابواب الجنه يدخل من ايها شاء. د پاره به د جنت اته وانه دروازې دا کولو شي، په کومه دروازه چې دې تلل غواړي نو ورتلی شي. په نو ډېر مختصر الفاظ دي او ډېر زیات قیمتي دي او ډېر زیات فضیلت دي. نو چې کوم مسلمان اودس وکړي د اودس نه پس دا الفاظ وي، نو الله جل جلاله فرمای د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په ارشاداتو کې راځي چې دا به د جنت ته د دخول لپاره ذریعہ وګرځي. دویم نمبر تحیۃ الوضو، چې یو انسان اودس وکړي د اودس شکرانه 2 رکعاته نفل کول دې ته تحیۃ الوضو وي. چې اودس ته وکړو د هغې نه پس د شکرانې په طور چې یا الله شکر دی تا مال توفیق راکړه چې د پلیتۍ نه بیا پاکۍ طرف ته رالم، زما طهارت او زما پاکی دا ما ته میلاو شوله او زه صفا سوتره شوم. نو د دغې شکرانه او د دې د شکریا په طور 2 رکعاته مونځ کول دا د مسلمان د جنت ته د تلو ذریعہ دا ګرځي. دریم نمبر د اذان جواب ورکول، چې کله اذان کیږي مؤذن اذان کوي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې راځي چې کله مؤذن اذان کوي نو تاسو د مؤذن د اذان جواب دا ورکوي. نو پکار دا چې موږ د مؤذن د اذان جواب ورکو. چې کله اذان شروع شي په چپه خوله باندې آرام سره د مؤذن د اذان جواب ورکول دا د جنت ته د تلو یو بهترین ذریعہ ده او یو بهترین عمل دی. الله په ډېر ثوابونه دا ورکوي. څلورم نمبر چې کوم عمل سره انسان جنت ته داخلیږي هغه دی جومات جوړول. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. څوک چې د الله د پاره جماعت جوړ کی الله جل جلاله بدل په جنت کې کور جوړ کی. نو الله فرمایي من بنا لله مسجدا، د عربی د ګرامر لحاظ سره مسجدن دا نکره دی. مطلب یې دا دی چې ضروري نه ده چې لکونه روپۍ ولګي او ټول جماعت جوړ کی، بلکې په جماعت کې صحیح سه جوړ کی، لږ غونته د خپل وس مطابق مسجد جوړ کی، جماعت جوړ کی. نو الله جل شانه بدا د پاره جنت ته د تلو ذریعہ وګرځي. الله جل شانه بدلا د دې په بدله کې
په جنت کې یو بهترین محل او یو بهترین او ښکلی کور جوړ کړي. شپږم نمبر چې کم کس د 5 منځونو اهتمام کوي، پابندۍ سره جمع سره 5 واړه منځونه دا ادا کوي، نو دا به د جنت ته د تلو ذریعه وګرځي. او چې څوک د نوافلو اهتمام کوي، د فرایضو سره سره نفل کوي، مثال په طور د اشراق مونځ کول، د چاشت مونځ کول، اوابین کول، د تهجدو اهتمام کول، او دغه رنګې نور څومره نوافل دي د هغې اهتمام کوي، نفلي مونځونه ډېر ډېر کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي وایي حضرت په آخرت کې ستاسو ملګرتیا غواړم، تاسو سره به څنګه ملګری شم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي د حدیث مفهوم داسې دی چې کثرت سجود کوا، یعنی نوافل ډیر کوا، ډیر نفلونه کوا. نو د فرایضو سره سره د نفلونو اهتمام کوونکې د تب الله جل شانه د جنت لاره اسانه کی، او دا نوافل به د جنت ته د تلو ذریعه وګرځي. بل یو 3 اوراد دی او اذکار دی، ذکرونه دی چې څوک د دې اهتمام کوي الله به جنت ته ور داخل کی. یو آیت الکرسی ده. آیت الکرسی د ټولو آیاتونو د قرآن سرداره ده. کعب رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام تپوس کوي په قرآن مجید کې د ټولو نه افضل ترین او بهترین آیت کم یو دی؟ نو کعب رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي آیت الکرسی. دویم نمبر استغفار ویل، کثرت سره استغفار ویل، بالخصوص سید الاستغفار چې ورته ویل کیږي، د هغې کثرت کول، د هغې ذکر کول، او بل لا حول ولا قوة الا بالله ویلو. دا 3 کلمات 3 ذکرونه کول دا د جنت ته د دخول ذریعہ ده. پیغمبر علیہ السلام فرمای لا حول ولا قوة الا بالله، دا خو د الله د خزانو نه راوتی سیز دی. یعنی څوک چې دا وی د الله د خزانو نه به ورته ډېر څه میلو شي. نو د دې 3 یعنی آیات الکرسی، لا حول ولا قوة الا بالله، او د استغفار ذکر او کثرت دا جنت ته د دخول او د داخلېدو یو بهترین ذریعه ده. بل روجی نیول، فرضي روجې در باندې راغلې د رمضان المبارک، نو د هغه روجو اهتمام کول، روجی نیول، او وسره نفلی روجې ایام بیز وغیرہ نفلی چې کومې روجې دي د هغې اهتمام کول، دا د جنت ته د دخول یو بهترینه او آسانه ذریعه ده. او بل کم صاحب نصاب کس چې په هغه باندې حج فرضي، نو حج کول دا جنت ته د داخلېدو یو بهترینه ذریعه ده. ځکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په ارشاداتو کې راځي څوک حج وکړي د حج نه واپس راشي د هغې د تمامو اصول او قوانینو پابندي وساتي او دی د حج نه واپس راشي، نو د ګناهونه داسې معاف کیږي، دی د ګناهونه داسې پاکیږي لکه چې دی په دغه ورځ پیدا شوي او د اړو د سره ګناه نه کړی. او آخري د جنت دخول ذریعہ 10 نمبر هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي افشوا السلام، چې څوک سلام چې کوم دی دا عام کی، یو بل ته سلام کول، که ته پیژنې او که نه پیژنې یو کس هغه ته سلام کول، نو دا سلام یو بل سره محبت سیوا کوي. سلام کول دا د الله ذکر دی، د ذکر فضیلت او د ذکر ثواب درته حاصلیږي. لہذا چې څوک سلام عام کی، پیجنې نه پیجنې پلار رواني، یو بل ته سلام کول دا ذریعہ د جنت د دخول دا. نو چې څوک په دې 10 اعمالو باندې عمل وکړي، په دې 10 کارونو باندې عمل وکړي،
او دا په خپل عمل کې راولي نو الله جل شانه بدتا د جنت لار آسان کی او دا جنتی اعمال دي د دې په ذریعه سره به الله جل شانه جنت تور داخل کی الله جل جلاله دې ما او تعالی توفیق را کی چې مونږ په دې لسو واړو خبرو باندې عمل وکړو آمین.